مخکې تاسو یو خبره کړې وه چې د تور ویښته تورول دا ناروا دي او ابو قحافه د ابوبکر صاحب پلار چې و نو هغه ویښته تور کړي د فتح مکې نه بعد. ګورې په یو خبره باندې ځان پوه کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مسلم شریف دا روایت ته چې کله فتح مکه وشو نو ابو قحافه د ابوبکر صاحب پلار د ایمان وروړو. د ویښته سپین شوي و د ګیرې ویښته نو د الله رسول دی بیبیانو کې خپلې بیبي له چېرته بوځه چې دله د ویښتو له رنګ ورکړي وجتنبو السواد سوای د تور نه. نو تورې پکې منې راوسېده. په دې کې د علماو اقوال شته. امام نووي رحمه الله فرمایي وی بالکل تور خضاب لګول، خضاب نکریزی ته ویلې کېږي، یا عام تور رنگ یا لوشن لګول یا بالکل تک تور کلر لګول وی دا حرام دی. امام نووي رحمه الله فرمایي. بعض علما وی چې دا مکروه تنزیهی دی. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي وی د تور نه علاوه بل روا دي جایز دي. دا تور رنگ باره کې حدیث کې د دینه ممانعت راغلی دی. د ښځو د سړي حکم پدې کې یو دی او د ګیرې او د سر د ویښتو حکم پدې کې یو دی. نور چې کم رنگونه دي تور نه علاوه تیز براون کلر دی یا دا شانت نور رنگونه دي نو هغه لګول شي، هغه کې گنجائش شته. تقی عثماني صاحب پدې کې یو تقریض لیکلی دی. هغه فرمایي وی د ځوان د پاره تور ویښته وی دا عیب دی. وی که ځوان تور رنګ هم ولګي دا هغه د پاره جایز دی. دا د هغې یو قول دی. او بوډا د پاره تو ویښتو تورول عیب دی. وی هغه له نه دي پکار چې هغه ولګوي. او هغه وی عمر پورې ده چې ځواني کم عمر پورې ده. نو بعض علما د دې عمر نه دی لیکلی، خو بعض علما په دې کې د ځوانۍ دپاره 40 کاله لیکلی دي چې 40 کالو پورې که څوک عام هم تورئ نو هغه جایز دی. خو د شبهاتو نه ځان بچ کولو دپاره دا خضاب چې کم بالکل تور خضاب دی نو بالکل تور مه لګوه، تیز براون لګوه. په دې کې د چام اختلاف نشته، په دې نورو کې بیا هم لږ اختلاف شته.